د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو هاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم هاله او د دویم نوم هند او دا دواړه صحابه کرام دي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خدا ابو هاله بیا په مکه کې څه جنګ وشو دی په هغې کې مړ شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هندو. عتیق هم بیا وفات شو دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته بار ځایونو ته نو څومره مال چې به د تمام مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له جدا و. د ټولې مکې والو هم مال یوازې د دې سره دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه مونږ سره نکاح وکړه. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته مال مې هم شته کور مې هم شته زه نکاح څه شي لکم زما نکاح ته ضرورت نشته دی. د هرې نکاح به دې رد کو. په دغې زمانه کې نبی علیه الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت ډېره لویه چرچه وه. د نبی علیه الصلوۃ والسلام عمر په دغې وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نه و چې هغې ته د نبی علیه الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی یتیم دی خو ډېر امانت والا انسان دی ډېر صداقت والا انسان دی. چرته دروغ نه وایي چرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغې ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره چې تجارت دپاره قافله تله نو دې خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلوۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې زه چې بل سړي ته څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایي زه به د خپل تره سره مشوره وکړم. ابو طالب ته وویل. ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده دا خو ډېره ښه موکه ده د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته دا خو ډېره ښه زنانه ده خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله تجارت له روانېدو نو خدیجه رضی الله تعالی ته فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي. ما سره به یو غلام څه کوي ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت محمت ونه لګوي چې ستا غلام را سره موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني نو زما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی. او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و. میسره یې ورسره ملګری کو.
خو چې کله میسره ته کنه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وی په د باندې باندې نظر ساتي ته د هر ټایم حال احوال ما ته بیانای ځکه چې مکه کې لوی چرچا وده ده کنه د شرافت او د صداقت ډیر مشهورتیا وا نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی د یو حالت چې راشه ما ته بیانای نظر به پساته وی ټیک ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی مال تجارت واغستو روان شو چې کله بصری ته ورسېدل الته کې یوونه و داغي پسوري باندې دوی کېناستل چې کېناستل الته یو عبادت خانه و د عیسایانو داغه راهب وروته چې وروته نو الته کې کم خلک چې داغه ز اوسیدونکو هغه حیران شو وی دا راهب ترنه پورې بار ته چرته د دې عبادت خانه نه بچا پسې نه دی راوتی کو سره ملاقات کول غواړي دنه دي خو دې چاله روزي نه دا اول ځل چې دې قافلې د پاره و چې دا څنګه چل دی د وروته په دې قافله باندې داسې نظر اچي غیر چاپیره ګوري خلک هم حیران دي چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سترګې ولګېدې کنه نو فورا ورغه د مټ نه ونیو فورا د مټ نه ونیو وی دا لک څوک دی د قام نسب څوک دی نه قافلې والا ورته وویل موږ ټول د قام نسب یو موږ د مکی یو کړه ټول د قام نسب خلک وی د سره څوک راغلی دي وی د سره غلام راغلی میسره هغه میسره وروغته وی دی خوراشه وی د دې الک په دې سترګو کې دا سورواله همیشه وي او کدا په کې صرف وسته دا په سترګو کې دا سورواله چې کم دی دا همیشه وي او کدا په کې وسته صرف ناغه تو ویل وینا وی د سترګو کې دا سورواله همیشه وي ځکه کله کله سترګو خوک شي سره شي کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سترګو مبارکو کې سری سری لکیری وي سری سری کرخي وي د نبی علیہ السلام په سترګو مبارکو کې وی د پر سترګو کې دا سرواله همیشه یو کدا به چې اوس راغی د خوګونه وی نه د سترګو کې دا سرواله همیشه وي دا به صحیح همیشه وي نو اغه راهب ویل وی هو داده وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه السلام نو رسول د اول پیغمبر د چې دې ځای ته راغی اول پیغمبر دراغه خلک خیران شدا دې سوي خلک ورته تاسو څنګه پیژندو وی تاسو چې په پوری غونډکې باندې راخکاره شوي ما د خپل عبادت خانه نه قتل داسې ګټه داسې ونه نه وچې ته سجده نه کړی ما د خپل عبادت خانه نه قتل تاسو په دغه غونډکې چې روانو تاسو طرف ته بهونه سجده کولې نو ما چې په دې قافله کې څه چل شته دی بیا داسې ناستو خلکو ته وی اله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سورې کم طرف ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې بار ته ورغه نو چراغ نه زر زر ته خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو چې سوري لاندې کو د چراغ د راهب لا ولاړو نو د په غرمو نبی علیہ السلام کېناس چې په غرمو کېناستو نو د ونی چې کم سورې هغه پتاویدو شو نو خلک پرې خو د نبی علیہ السلام سورې کو وی وګورئ د ونی سوري ته کم طرف ته روان دی دا کم طرف ته روان دی مې سره دا خبره دغلته سکړه نوٹ کړه بیا لږ مخکې لاړو الته کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کاروبار کې د یو تن سره لږ جګړه شو په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکا خو خبرې لږ واوړې دي هغه سړی ورته وی ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم چې دا ول سره حیران شو وی ست په لات او منات قسم نه کوي وی نه وی دا خو ته هغه خبره کوي چې کوم خبره به عیسی علیه السلام کوله دا خو ته هغه خبره کوي به هر حال د تجارت چې کوم سفر او هغه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده دغه دوچند وکړه نو چې قافله راتله مکه مکرمه طرف ته چې مکه ته راتله نو دا میسره غلام لګ مخکې د دوی په تلواري کې راغی ځکه یو تن به مخکې مکه ته په منډه راته چې تاسو د تجارت سامان چې د قافله چې در روانه ده راځي شوی ده نو خلک به ورله مخې ته وروت په انتظار به وته نو دا میسره مخکې مکه ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وستا قافله را روانه ده او ډیر زیات تجارت نو کړو ډیر غټه مو را روانه کړی ده نو خدیجه ورته وویل وی ګټه خو یو طرف ته خو کمالک چې در سره تللی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دغه څه حالت ته خو مولوی په هغه نظر ساتي نو هغه ورته د راهب قسم وکړه غټولي خبري ورته وکړي چې داسې حالاتو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته اوختله په کوټه باندې ولاړه د تجارت دا قافله سیکه
نو په کوټه باندې ولاړ ده. نو دا قافله چې څنګه راښکاره شوه که نه، نو سره غارمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي خو تاسو به لیدلي سره غارمه دي. نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده. نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غارمه دي او په نبي علیه الصلاة والسلام باندې وریځې سوری کړی دی، وریځې پې سوری کړی. نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې هله بره راوخیږئ. خپلې ملګرې راغونډې کړې وی هله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم. نو ټول جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غارمه دي او په ده باندې څه شی دی؟ سوری دی. چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه، دا یو خواهش پیدا شو چې یاره ما د ده سره نکاح وکړ دی او نبي علیه صلات وسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نور هم زیاته ورکړه ده، د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبي علیه صلات وسلام له ورکړه. څه ورځې تېرېدي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبي علیه صلات وسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو. یا هغه چې د مکې لوی سردارانو لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي؟ نکاح وکړي. ځکه دې دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه. طاهره پاکه ښځه، پاکه ښځه. زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک یې صفت کوي که نه. دې داسې ژوند تېرو، داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده، پاکه زنانه. نو هر سړي غوښتله چې دې سره څه وکړي؟ ښکلې هم وه، مال ورسره هم و، دینداره هم وه. نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لاربعین، د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي، یا د څه د وجې نه؟ د مالدارۍ د وجې نه. نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه. یا د څه د وجې نه؟ د جمال د وجې نه. نو ښایسته هم هغه وه. یا د څه د وجې نه؟ د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی. نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه. او یا د دین د وجې نه نو دومره پاکه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه. نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو. نو هر سړي غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي؟ نکاح وکړي. خو هغې د نکاح نه به انکار کو. هغې په خپله سوال جواب راولېږل په نبي علیه صلات وسلام پسې وایي زه د ده سره نکاح کول غواړم. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وایي زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم. نو نبی علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو، وایي ما پسې خدیجه پیغام رالیږلی د نکاح، ته څه وایې؟ نو ابو طالب ورته وایي داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته، ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتې. زه په دې نکاح باندې رضا یم، زه په دې نکاح باندې څه یم؟ رضا یم. نو د نبی علیه صلات وسلام تره شو ابو طالب او بل تره شو حمزه رضی الله تعالی عنه او څه کسان ورسره نور شو. دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی پلار چې خویلد دا په دغه وخت کې وفات شوی و، خو تره ژوندی و عمر بن اسد د موجود و. نو د هغې تره شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورره او هلته یې نکاح وتړله، هلته یې نکاح وتړله. اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه نو د جنۍ کور طرف ته ځو، هلته نکاح کوو که نه، هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه. نو نبی علیه صلات وسلام ترونه شو او ورلو او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله. نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله. ابو طالب صاحب صاحب ورته ځکه وایو که نه چې د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی، کافر د دنیا نه تلی، خو د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نو دغه ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلاة والسلام نکاح وتړله او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه یې وویله، ډېر عجیبه خطبه یې وویله. وی زما وراره محمد چې دی داسې هلک دی چې په مکه کې داسې هلک موجود نه دی. د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم، ای مکې والو تاسو یې هم کوئ. ځکه چې نبی علیه السلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه وراغلي نو ټولو یې عزت کو. دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو خلک یې دشمنان شو، بیا دشمني شروع شوه. نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ. او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ، یوه چترۍ ده د مکې دپاره. د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو. وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه هم د زړه میلان زما وراره ته دی. دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو، لہذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو. دا خطبه یې وویله او د نبي علیه صلات وسلام صفتونه یې پکې وکړو. نو دغه نبي علیه صلات وسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه؟ د نبي علیه السلام تره ابو طالب ده ورله نکاح وتړله.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا خپل کور ته راغی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې. ابو جهل حمامونو طرف ته چې لاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی علیہ السلام د پیدایش کور دی ښه، خو اوس سیمټي دیوالونه دي اگر چې په هغې شکل باندې نه دی. اوس خو سیمټي دیوالونه خو ځای دغه دی، ځای دغه دی. اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده، مکتبه تاله ورته پرته یو پولیس د ورته مخې ته ولاړي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش کور دی. الله دې مونږ ټول بوزي. دا د نبی علیہ السلام خپل د پیدایش کور دی. دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې دا د نبی علیہ السلام کور دی، د پلار کور دغه دی. او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې و کنه نو دا د مروه ډیرې سره باب المروه باندې چې وځي کنه طوافونه پوره کړي بیا به د مروه په دروازه باندې اخوځي. نو په دغه ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور نو ورله نکاح او تړل او نبی رسول الله خپل کور ته راغی. بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی رسول الله والسلام ته فرمایل وی تر از زما دا کور ستا دی. خپل کور بیا چاته ورکو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکو. نو نبی علیہ السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی. نو نکاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله. بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا ته بتو نو د ځان سره به ستوان وړو. ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو کو ګوړه پکې اولړو کنه دې ته ستوان ویلی شي، خو هغې به وربشې وړې کړي او په هغې کې به یې ګوړه اولړل دا ستوانو د هغې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د ځان سره هلته ستوان وړه، هلته به یې 10 ورځې یا 20 ورځې یا میاشت به یې تېروله، بیا به راته چې خوراک به ختم شو بیا به راغی هلته به یې د الله تبارک وتعالی عبادت کو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها پسې کله کله خوراک وړو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې هلته به پسې تله. نو ته چې کله غار حرا ته وخیږې که نه نو تا ته بیا پته ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. په یوه ګنټه کې خو چې چاک سړی وي هلته ختې شي، صرف هغې سر ته به وخیږي او چې کله سر ته وخیږي بیا چې هغې غار ته په ښکته کوزیږي نو لاس په لګی او ښکته به کوزیږي. دومره مشکل ځای دی. او چې هغې غار کې کښېنې که نه نو بیت الله شریف تی بلکل په ډاګه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې ناست او کعبې شریفې ته به یې کتل او د الله عبادت به یې کو. نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شوه، زنانه ذاتو او د ځان سره به یې خوراک واخیست او هلته به یې نبي علیه الصلات والسلام له وړو. یقین په الله وکړه که نه چې کله غار حرا ته وخیږي که نه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه قرباني رایادې کړي نو د زړه نه به دې بې اختیاره دعاګانې ورته خیږي، بې اختیاره دعاګانې به د خدیجه رضی الله تعالی. زمونږ به څه دعا خو دا زړه به دې خوشحالېږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډېره مینه کړې ده. ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته به راتلې او تا به د نبي علیه صلات وسلام د خوراک څښاک انتظام کو. یقینا ته زما په محبوب باندې ډېره مینه وي، هلته به تا ته فتح ولګي. نو یو ځل نبي علیه صلات وسلام غار حرا کې ناست دی، فرشته راله په انساني شکل کې او د نبي علیه صلات وسلام سره خواته کېناسته او نبي علیه صلات وسلام ته وایي اقرأ وایه. نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم، څه ووامه. نو فرشتې ورله داسې غاړه ورکړه نو زور یې پرې وکړو. نو چې زور یې پرې وکړو نو بیا ورته وایي اقرأ. نبي علیه صلات وسلام ورته بیا فرمایي وایي زه خو لوستونکی نه یم، نو بیا یې ورله څه ورکړو؟ زور ورکړو. نو په درېیم ځل ورته بیا وایي اقرأ. نو نبي علیه السلام فرمایي ما انا بقارئ. نو په درېیم ځل یې بیا څه ورکړو؟ زور ورکو. نو پرشته لګیا شوه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه څه شو؟ نازل شو. نبی علیه الصلات والسلام د هغې ځای نه راپاڅېدو او یریدلی دی، خو ډېر زیات یریدلی دی، ډېر زیات یریدلی دی. ځکه چې فرشته راله او بیا چې د انسان له غاړه ورکړي او زور وله ورکړي نو نبی اسلام باندې ډیره زیاته ایره وه. نو کور ته راغې نو عایشه خدیجه رضی الله تعالی چې خواله چې راورسېدو نو وی زملوني زملوني خدیجه ما په څادر کې پټ کړه، زما ساړه کېږي، زما ساړه کېږي. نو نبی علیه الصلات والسلام پرېوتو او خدیجه به پې زر زر څادرې راواچولې. نو چې لږ ټایم وشو که نه او نبی علیه الصلات والسلام لږ ګرم شو او هغه یره ترې لاړه نو سر یې ښکاره کړو وی خدیجه زه یېرېږم چې زه به مړ شم، زه یېرېږم زه به څه شمه؟ مړ شمه، زه دا برداشت نشم کولی، زه یریږم. نو خدیجه به ورته فرمایي وایي کله زما محبوبه داسې چېرته نشي کېدی، داسې چېرته نشي کېدی. ته د خپلو خپلوانو سره خپلولي پالې،
ته بربنډو ته جامې ورکوي، ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي، ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي. ته خو چې څومره د خیر کارونه دی هغه کوي، الله به تا چېرته نه رسوا کوي، الله به تا چېرې نه رسوا کوي. داسې مه کې نشي کېدی. د دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي که نه، الله د هغه حفاظت کوي. الله د هغه څه کوي؟ څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي، الله د دغه انسان حفاظت کوي. نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي، الله به تا څنګه رسوا کوي؟ داسې نشي کېدی. دې ته وایي ښځه. ښه دې ته څه وایي؟ ښځه. ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي، بوج پرې راشي، خفګان پرې راشي، ټینشن پرې راشي، دې کور ته راشي، نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه، الله به خیر کړي، ته ولې دومره ټینشن اخیستی؟ دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي. دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی، فلحال خفګان دی ورته، نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه وله ختم کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو، زما یې څه کو؟ زړه یې راله سپک کو، داسې تسلي وله ورکړه. بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه د انجیل لوی عالم دی، راځه چې هغه خواله دې بوزمه. نو نبی علیه صلات وسلام یې بوز د ورقه ابن نوفل خواله، هغه لوی عالم و. نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د دې وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي. نو نبی علیه صلات وسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه. نو چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته ووایي قسم په الله د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته یې، اخر زمانه هغه پیغمبرو امتی، خو کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستې چې ما ستا امداد کړی وې، چې ما ستا څه کړی وې؟ امداد کړی وې. نو نبی علیه السلام حیران شو، وی ما به مکې واله وباسي؟ ولې به ما وباسي؟ زه خو د چا سره بد نه کومه، زه خو دلته د هر چا سره ښېګړه کوم، نو ما به مکې واله وباسي؟ او زما خو لوی خاندان دی، نو ما به خلک څنګه وباسي؟ ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دا خلکو د کلي نه ایستلی دی، خلک د کلي نه څه کړی دی؟ ایستلی دی. خو بیا چې کله نبی علیه صلات وسلام باندې پیغمبري راله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته، نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و. بیا چا د نبی علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو، وی ورقه ابن نوفل چې دی دی د دنیا نه مسلمان تلی دی که کافر تلی دی؟ ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و، په سپینو جامو کې و. نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی، دا د هغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې، دا د هغه د مغفرت علامت دی. نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیدو چې په سپینو جامو کې، په سپینو جامو کې، هغه بیا وفات شوی و. نو نبی علیه صلات وسلام بیا کور ته راغی، کور ته راغی 3 کاله پس نبی علیه صلات وسلام بیا غار حرا ته لاړ، غار حرا ته لاړ. نو چې د غار حرا نه واپس راته نو اخکه فرشته بیا ده وی د اسمان په کنارو باندې ده او د اسمان دا کنارې ډکې کړي دي، اسمان کنارې ډکې کړي دي. بیا هغه فرشته یې ولیدله، بیا هغه فرشته. نو چې کور ته بیا راغی بیا پې تبه راغلې ده. نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسروني په ما باندې څادرې راواچو، ما پټ که تبه راله. الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے صادر اغوستونکیا صادر به نور نه غوندې پاسه ستا په ذمه باندې یو کار ولګېد. قم فانذر خلق ویروه د الله د عذاب نه، وربک فکبر د الله لوی بیان کا، د الله لوی بیان کا. پاسه نور ستا د ملاستې ټایم نه دی اوس پاسه. بس خدیجه بیبي ته وفرمایل وی الله په ما باندې وحی نازل کړه، ړومبې تصدیق خدیجه بیبي وکړه. د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړو. الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی؟ خدیجه بیبي. په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی، په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ ابو بکر رضی الله تعالی، او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي، بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به یې کو 2 رکعاته نفل مونځ به یې کو،
2 رکعاته نفل مونځ به یې کوه. نو نبي علیه صلات وسلام ولاړ دی، خدیجې به شاته ولاړه ده مونځ کوي. نو علي رضی الله تعالی ولیدل، نو تپوس یې ترې وکړو، وایي د تره زویه دا څه دي، دا څه کوئ؟ نو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل، وایي الله زه پیغمبر جوړ کړی یم، په ما باندې ایمان راوړه علي. نو علي رضی الله تعالی وفرمیل، وایي زه به د پلار سره مشوره وکړم د ابو طالب سره، هغه سره به څه وکړم؟ مشوره وکم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل علی په ما باندې به خلک نه خبرای، کو ایمان راوړي راوړه، کو نه راوړي خو هغه ته سوایا ما، هغه ته سوایا ما. علي هو چې راغی څنګه چې سار شو په خپل راغی، وی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی، ما پتا باندې ایمان راوړی دی. الله نو بیا په علي رضی الله تعالی سره وړو ایمان راوړو. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوه، 25 کاله، او 25 کاله پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جدا شوه، وفات شوه. خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او الته په جنت المعلا کې دفن ده، په مکه مکرمه کې الته هغه بچیم دی او هغه ورسره دفن ده، بچیم دفن دی او هغه دفن ده. نو الته بیا دفن شو او په کم کال چې دا وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس دومره خپاو کنه چې هغه کال ته عام الحزن وي. نبی علیہ السلام به فرمایي دا زما د غمونو کال دی، دا زما د غمونو کال دی، عام الحزن، ما نه هغه بیم جدا شو چې مال به تسلی راکوله، د غمونو کال. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیره مینه کړې ده او د دې فضائل یو ځل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې وو او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خوراک راغسته او غار حرا ته ختله. جبرئیل امین راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل اذا الله پاک پیغمبر خدیجه را روانه ده او تعالی د خوراک لوخي راغسته دي، خوراک ل راغسته. خدای الله پاک پیغمبر چې کله ستا خواله راشي کنه نو زما سلام پې مو وایا، او الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما سلام پې مو وایا. الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا، او جبرئیل امین وی زما سلام پې مو وایا. نو چې خدیجه رضی الله تعالی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په مسکا شوې، خدیجه پتا باندې الله او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام وای، پتا باندې سلام وای. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیره زیاته مینه و، ډیره زیاته مینه و. عائشه رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اکثر مجالسو کې د خدیجه ذکر کا، د خدیجه ذکر کو. نو ما له په غوسه راتله، وی هانه کې ما خدیجه لیدلم نه و، وی ځکه چې هغه وفات کېده نه زه پیدا شویم نه وم، خو بیا یو مخکې بنۍ تېره شوې وه که نه، وی ما له به غوسه راتله چې ده به د خدیجه ذکر کو. ما به ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبر چې د هغې بوډۍ نه ما سوا بل څوک نشته دی. وی نبي علیه صلات وسلام راته وفرمیل چې عایشه خدیجه خو خدیجه وه که نه، یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی. عایشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راتاول، ستا خلک ما ته دشمنۍ ته ولاړو، نو ما له به تسلي خدیجې راکوله، ما له به تسلي خدیجه راکوله. د دې خور و د هغې حاله نو مخاله، د دې خبرې او د خدیجې بیبي خبرې یو شانتي وي. نو عایشه بیبي فرمایي وایي دا نبي علیه صلات وسلام په کټ کې داسې ډډه والې وه، ښه بې فکره پروت و. نو بار خاله خبرې وکړې، نو چې خاله خبرې وکړې نبي علیه السلام فورا راپاسېد، په کټ کې نیغ کېناستو. وایي ما ته وایي چې عایشه، ما ته وایي چې د خاله خبرې نه دي، د خاله خبرې نه دي. ما ته وایي چې او د الله پاکه پیغمبره د خاله خبرې دي. نو نبي علیه صلات وسلام سره داسې ټیټ کړ، خفه غونته کېناست. وایي خدیجه رضی الله تعالی ورته رایاده شوه، هغه ورته رایاده شوه چې کله به هم په کور کې پخلی وشو که نه، پخلی وشو نو نبی علیه صلات وسلام به دا پتون داسې روچت کو، او چې د خدیجه بیبي څومره ملګري وي که نه، د زنانو خپلې ملګري وي ځان له که نه، پس د مرګه د هغې نبی علیه صلات وسلام به داسې یو پتون روچت کو، وی به چې د خدیجه ملګرو له دا اوسئ، پس د مرګه د هغې ملګرو له به یې دا لېږل، تحفې به یې لېږلې. دومره ورسره د نبی علیه صلات وسلام مینه وه، د دې سره دومره ورسره مینه وه. الله یو ځل د نبی علیه صلات وسلام زوم دی ابوالعاص، او په ده باندې د نبی علیه صلات وسلام مشرۍ لور زینب رضی الله تعالی واده وه. نو دی په غزوه بدر کې گرفتار شو، ځکه چې دی کافرو په ټایم کې د کافرو د طرفه جنګېدو نه دی گرفتار شو. چې کله گرفتار شو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی هر قیدي د خپله فدیه راوړي موږ به یې آزاد کو. نو قیدیانو مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږلو، موږ له پیسې راولېږئ موږ قیدیانو چې موږ آزاد کړي. نو هر رشته دار به د خپل رشته دار دپاره پیسې رالېږلې، هغه به یې څه کو؟ آزاده. نو د نبی علیه صلات وسلام لور چې وه زینب رضی الله تعالی عنها، هغې هم د خپل خاوند ابوالعاص دپاره فدیه راولېږله. نو فدیه چې رالېږله نو د غاړې امیلې وه، هغه یې راولېږو، وایي دا زما بابا ته ورکړئ، ووایه ورته چې زما خاوند را آزاد کړي.
زما خاوند را آزاد کی. نو نبی رسول الله صلی الله علیه و یو قدی فدیه راتله هغه به آزادو. نو د ابو العاص فدیه رااله چې فدیه رااله د نبی رسول الله مخې ته داسې امیل کېښودی شو. د الله پاکه پیغمبره دا ستا د زوم د ابو العاص فدیه ده، ستا لور زینب رالیږلې ده، وایي چې زما خاوند را آزاد که. نو نبی علیه السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه، نو داسې په لاسو کې اړه وراړه او د سترګو نه یې اوښکې بهېدې، ژړلې ورته. دا هغه امیل و چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه، نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو، دې ته یې واچو. نو چې نبی علیه السلام هغه امیل راواغست، داسې په لاسو کې اړه وراړه او د سترګو نه یې اوښکې بهېدې، ژړلې ورته. نو صحابه کرامو ترې نه تپوس وکړو، د الله پاکه پیغمبره که ته چېرته په دې فدیه باندې خفی نو خیر دی موږ به د ابوالعاص نه نالو که هغه به هسې آزاد کو. نبی علیه صلات وسلام وفرمیل نه زه په دې خفه نه یم چې دا د ابوالعاص فدیه ده، خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و. زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و. نو ما ته هغه ټیم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته اچم، ما ته هغه ټیم رایاد شو. وی نه دا په فدیه کې راغلی دی، دا به زه منظورومه، دا ما په فدیه به بیت المال کې کېښود، د مسلمانانو حق دی او ابوالعاص آزاد کوي. ابوالعاص څه کوي؟ آزاد کوي. بیا هغه مسلمان شو ابوالعاص رضی الله تعالی عنه، صحابي ترې نه بیا جوړ شو. دا د نبی علیه صلات وسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره، او دا د نبی علیه السلام اوله بیبي وه، او د دې په ژوند کې نبی علیه السلام دویمه نکاح نه وه کړې. چې کله دا وفات شو بیا نبی علیه السلام نور نکاح ونه کړي دي.